چې کله دې هم یوې ګناه ته زړه وشي او ستا زړه یوې ګناه طرف ته مایل شي، نو دا درې خبرې ځان ته رامخې ته که، دا درې خبرې ځان ته رایادې که، انشاءالله العظیم د دې ګناه نه به دې الله محفوظ وساتي. اول نمبر، کله چې ته دا ګناه کوې نو سوچ دا کوه، ذهن ته دا خبره راوله، په تصور کې دا خبره راوله چې دا ګناه زه کوم نو دا الله رب العزت په دې وخت باندې ما ګوري، کم ذات کم خالق مالک چې زه پیدا کړی ما هغه اله دا وخت ما ته ګوري. دویم نمبر، ما سره چې کمې پرشتي دي کرامن کاتبین هغې دا ګناه لیکي. او دریم نمبر، د ټولو نه غټه او خطرناکه خبره چې زه دا ګناه کوم نو په دې وخت باندې ما ته مرګ هم راتلی شي، ځکه چې مرګ مونږ او تاسو ته راځي نو هغه مخکې نه مونږ ته میسج نه کوي، مونږ ته څه اطلاع نه کوي چې زه تا ته در روان یم او تا نه زه روح قبض کوم یا ته مړه کېږې، مونږ ته هیڅ اطلاع نه کېږي. لہذا چې مونږ دا ګناه کوو الله دې نه کړي په دې وخت کې مونږ ته مرګ هم راتلی شي، او چې کله مونږ د ګناه په حالت کې والله دې زمونږ حفاظت وکړي او مونږ ته مرګ راغی نو څه به کېږي.